دیما عزیزانو نن موضوع دا زکات په باره کې دا میاشت چې کومه شروع کیږي دوه درې ورځې بعد دې ته پښتانه بزرګ وایي او په عربی کې ولا د رجب میاشت وایي. په دې کې خلک اکثر زکات وباسي د خپل مال نه او د دې میاشتې خلک د کال حساب کوي. اوله خبره به دی چې زکات په څه شي باندې کیږي. دویمه دا چې زکات چې سړی ورکوي اجر یې څه دی. دریمه دا چې زکات نه ورکوي وعید یې څه دی. او څلورمه دا چې زکات مصارف څه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زکات چې دی دا یو مضبوط پول دی د اسلام، مضبوط لاره ده د اسلام. اسلام ارکان پنځه دي، یو پکې زکات دی چې زکات به ورکې. دا د اسلام پنځم رکن دی او دا په هر یو مسلمان چې نصاب مالک شي په ده ورکول دا فرض دی. فرض حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمای وی هغه کس منځ الله قبلی چې څوک زکات ورکوي. چې څوک زکات ورکړي د ده لمونځ الله قبلی. او بیا فرمایي په دې دواړو کې هېڅ فرق نشته. ځکه په قرآن کې د لمونځ سره زکات بهسي کرتې یو ځل او یو ځای ذکر شوی دی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ الله ورسره فرمایي دي. فرمایي چې څوک لمونځ کوي نو دا زکات ورکړه. نو د زکات ورکړه او چې زکات نه ورکوي نو د لمونځ معامله الله سره ده چې قبلیږي که نه قبلیږي. نبي علیه الصلاة والسلام ونه بنیاد کېښوده. زکات دومره اهمیت لري په اسلام کې. او جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې کوم یو کس د خپل مال نه زکات ورکوي، زکات وباسي، نو د ده مال الله رب العزت د ده نه شر لرې کړي، د ده مال نه هلاکېږي. چې د ده مال هلاکېږي پوه شه چې د زکات نه دی ورکوي. زکات دومره اهمیت په اسلام کې لري. ستا د مال حفاظت د 1,00,000 روپو کې 2,500 صرف زکات ورکې، ستا باقي 97,000 روپۍ دا ستا بچت شو او دا ستا پاتې شوې پاکې وساتې. دا 2,500 د دغو پیسو حفاظت کوي. نبی علیہ السلام فرمایي شرط یې لري چې څوک زکات ورکوي. دومره اهمیت د زکات ورکولو دی. دغه پیدې دي په دنیا کې او په آخرت کې ځان ته پیدې دي. او بیا حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام قال او فرمایل حسنوا اموالکم بالزکاة، خپل مالونه دا محفوظ کوي په زکات سره. ستا دا ټول مال
چې زکات دې ورکړه د هلاکت نه دې محفوظ کړه ستا مال به الله نه هلاکوي ستا مال به الله بچ ساتي امام ابو حنیفه رحمه الله په جومات کې ناست ماشومانو ته خپلو شاګردانو ته درس ورکوي یو طالب ورته راغی نوکر هغه ورته وایي چې جی سمندر باندې ستاسو مال را روانو هغه هلاک شو هغه وفرمیل الحمدلله بیا ولا واپس بیا راغی لږ ټایم بعد جی هغه ستاسو مال نه هغه کښتۍ د بل چا وه ستاسو مال سالم را ورسېده وی الحمدلله نو مسلمانه چې زکات ورکې ستا مال الله نه هلاکوي دا یاد وساته دا د دنیا قانون الله جوړ کړی دی ما او تا دپاره او که ته چېرې وایې چې زه زکات ورکوم کله کله ما باندې راشي نو دا دغه ټایم کې د امتحان وي الله رب العزت په ما او تا امتحان کوي ذهن ته به د یو سوال راځي چې یاره دا خو ټیکس دی دا خو الله مانه ټیکس اخلي دا ولې لکه څنګه چې حکومتونه ټیکس اخلي دا ټیکس نه دی ټیکس دې ته وایي چې تا نه کس واخلي او په خپله وخوري او خپل جیب پرې ډک کړي او نبي علیه السلام فرمایي دا زکات موږ د مالدارو نه اخلو او غریبانو له ورکوو نو دا تا د خپل مسلمان ورور د غریب سره ښېګړه وکړه نو دا ټیکس نه دی د دغه لږو پیسو د وجې نه ستا ټول مال الله محفوظ کړه او د بل مسلمان خیرخواهي دې ولټوله او د بل مسلمان خیرخوا جوړ شوې ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي زه نبي علیه الصلاة والسلام قاصد جوړ کړم او ما ته وفرمیل پلانکي علاقې ته لاړ شه و هلته کې د اوښانو او د خلقو نه او د هر چا چې څاروي اوښانې مال وي د هغې نه زکات مال راواله نو فرمایي وی زه لاړمه و یو کس مې ولید چې د هغه اوښان 15 پوره نو پای کې یو اوښ د کال والا په دې زکات فرض دی وی ما مالک ته وویل چې ستا په دې اوښانو کې دغه د یو کال والا اوښ چې دی دا مال راکړه په زکات کې زه نبي علیه السلام راستولی وی ما ته یې وفرمیل وی ما ته وایي چې نه دا یو کال والا اوښ باندې نه څوک سورلي کولی شي او نه پی ورکوي زما په دې اوښانو کې دغه اوښ ډېر ښایسته دی ښه طاقتور دی پیم ورکوي سورلي هم پې کولی شي دا 4-5 کالو دی دا بوزه موږ ته چې کوم حدود د شریعت ښودلي هغه راکړه وی ما و د هغه تکرار شه هغه وایي ښه اوښ بوزه ما ورته مې د یو کال به بوزم شریعت حکم دا دی وی ما ورته وفرمیل چې ښه نبي علیه السلام اوس چرته روان دی او په دې لاره به داسې تېرېږي راځه چې هغه لارې ته وروځو وی مونږ هلته انتظار کوو نبي علیه الصلاة والسلام په سفر چرته روان دی وی په هغه لار وی هلته ورته مونږ انتظار وکړو نبي علیه السلام راغی وی مونږ ورته عرض وکړو د الله پیغمبره زه ورته داسې یم چې د یو کال اوښ دا ماته 5-6 کالو اوښ راکوي هغه ورته وایي چې د الله پیغمبره ما له پته ده چې په ما باندې د یو کال اوښ پر فرض د زکات مال کې خو زه دا ډېرو کالونو والا ځکه ورکوم چې په دې خلک سورلي هم کولی شي پیم ورکوي د الله پیغمبره دا رانه په زکات کې قبول کا نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې ښه ته چې بهترین مال ورکې نو ستا نه به دغه مونږ زکات کې قبول کړو باقي دا لور چې د دې اوښ ستا قیمت لور دی د هغې اجر به الله بیل تاله په نفلي صدقه کې دري پته ولګېده مسلمانه چې د دوکان د کپړې زکات وباسې نو که وس دې کېږي ښه کپړه ورکړه
که اوس دې نه کېږي نو درمیانه کپړه دا نه چې ستا له کپړه نه خرڅېږي بیا په زکات کې خلکو له ورکوي نو دغه مال الله نه قبلوي په زکات کې هغه مال چې کم درمیانه مسلمانه همدغه رنګې ستا سره په جیب کې نوي لوټونه هم شته او زاړه هم شته اوس زکات میاشت در باندې راغله دا نه چې پیسې دې وشمارلې او نوي نوټونو باندې دې زړه نه کېږي دې سیټ ته کړه او زاړه زاړه دې ترې راوچت کړه مسلمانه الله دې د زړه نه خبردار دی پام کوه داسې مال ورنه کړي چې قبول نه شي دومره پورې زموږ شریعت مونږ ته لار ښیي چې ښایسته مال د الله په لار کې ورکړه و ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام او فرمایل اوس وعید داده وی نبی علیہ السلام او فرمایل کم کس چې د سونه او د چاندې زکات نه ورکړي نبی علیہ السلام فرمای وی دغه سونه او د چاندې نه به ولا الله کار جوړ کړي او دا به د جهنم په اور ګرم کړی شي دغه چاندی نه به ولویلی شي داسې ښه به جوړ شي همدغه سونه همدغه چاندي دا به وله الله د جهنم په اور ګرمه کړي الله مو دې بچ کړي او د ده په اړخ د ده په مخ او د ده په ملا به دغه داغونه ورکوي قرآن کې الله ذکر کوي یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم اللہ فرمائی داغونه به پې ورکو اکثر زنانا په دې سونه کې د زکات نه ځان پټوي زکات نه ورکوي موسی علیه السلام چې کله دعوت خپل قوم ته چلو زکات په باره کې چې کله را ورسېد نو موسی علیه السلام او فرمایل چې ای زما قومه په تاسو باندې زکات هم فرض شو د خپل مال نه زکات ورکوئ نو قارون چې د خپل سکه د تره زوی و قارون دا راپاڅېد او ورته وایي چې ای موسی علیه السلام ستا سره مونږه منځ اومنو ده د اسلام نور ارکانو د سره اومنو ده اوس ولته په دې کې راپاڅېدې چې اوس زموږ مالونه مونږ نه اخلي او خپل جیب کې اچوي نو خپل خلک یې راغونډ کړ قارون دا خو مالداره سړی راغونډ یې کړل راشئ وی موسی علیه السلام اوس غریب شوی دی د خپل د جیب د کولو دپاره زموږ د مالونو نه اوس مونږ نه زکات غواړي ناپوهه مسلمان اوس هم په دنیا کې شته هغه وایي الله پاک په زکات څه کوي الله پاک په زکات څه نه کوي په تا یې فرض کړی لکه څنګه چې درباندې مونځ فرض کړی و الله پاک ستا نه نه اخلي او تا ته حکم کړی چې غریب لی ورکړه خپل رشته دار لی ورکړه نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې د تره زویه نو قارون یو زنانه تیاره کړه پټه و هغې له یې پیسې ورکړې او چې کله موسی علیه السلام په پلانکي ځای کې مونږ ته بیان کوي د دین وعظ او نصیحت کوي ته به راشې پرې تهمت ولګوه موسی علیه السلام خپل قوم ته لګیا دی دعوت چلی او د زکات په باره کې هم خبرې کوي کله چې زکات باره کې بیا خبره وکړه خپل قوم ته نو دغه زنانه راغله او په ډک قوم کې پاڅېده او وویله چې ای موسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک تا ما سره ګناه کړې ده موسی علیه السلام د خپل قوم په مخ کې بس جلالی پیغمبر غوسه کېدو به ډېر زر ورته فرمایي په الله قسم وخوره چې ما ګناه کړې ده ته خو ما لیدلی هم نه یې بس په هغه ټایم کې زنانه
اوس هیبت واخیستا چې موسی علیه السلام لاس اوچت کړه تباه کېږم په دې ځمکه کې به روغه ننوځم فورا یې چغه کړه چې نه ما ته دغه د قارون د دې رشته دارو ستا د دې قوم ما ته پیسې راکړې وې چې موسی علیه السلام باندې تهمت ولګوه نو زکات په باره کې موسی علیه السلام خپل قوم ته حکم کړی دی او هغې پې ورته تهمت لګو او موسی علیه السلام بس جلالي پیغمبرو الله پاک ورته وفرمیل چې ته د خپل قوم سره څه کول غواړې دا دې بازې سره نو بس ته وله خیرې وکړه نو موسی علیه السلام وفرمایل قوم ته او الله ته یې عرض وکړو یا الله په ځمکه کې دننه کړه فرعونیان په سمندر کې تباه کړه الله دلته وله خیرې کوي شلمه سپارې هغه خیرې ذکر کړي دي یعنی چې قارون په ځمکه کې ننوځي نو تر ګیټکو پورې دغه خلک چې دا لږ خلکو دا په ځمکه کې ننوت چغې والي چې موږ معافي غواړو موسی علیه السلام ورته وفرمیل نه یا الله لور یې دننه کړه تر مریه پورې ننوت بیا یې سوال وکړو موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام ورته وفرمیل نه لنډه دا چې تر ځمکې تل کې لاندې اوسه پورې روان دي صرف د زکات نه انکار کړی قارون په ځمکه کې الله دنده کړه د ما ته الله په ځمکه کې دنده کړه مسلمانه ما او تا چې نه دنده کوي دا د نبي علیه السلام دعا ده چې موږ د سیل مې نه هلاکوي نو الله رب العزت نو بیا دې ذهن کې یو سوال راځي مسلمانه سوال دې دا راځي چې الله پاک موږ نه دا زکات غواړي نو په دې کې پیدا څه ده نو پیدا یې واوره دا الله رب العزت په موږ یو بل احسان کړی په نورو قومونو امتونو کې به چې الله پاک خپل مال د الله په نوم چا ورکو نو الله رب العزت پیغمبر به هغه قوم ته راولېږه هغه پیغمبر به ورته وفرمیل پلانکي میدان ته یې راوړئ هلته یې واچوئ به چې د چا زکات چې د چا صدقه به الله قبوله کړه اور به راغی هغه به وسوځو هغه به قبوله شو باقي به همداسې پاتې شو نو په دې امت باندې الله مونږ باندې یو بل فضل وکړه د نبي علیه السلام د خاطر د وجې نه چې الله رب العزت مونږ ته وفرمیل تاسو زکات ورکئ مالدار دي غریبانو ته اوس که چېرې دا په اور باندې سوځېدی نو هلته به سړی بیا ملامته کېدی چې الله پاک ګوره زما مال قبول نه کړو د دې پلانکي قبول کړ او بل به ویلی چې وګوره د دې قبول کړو زما یې قبول نه کړ نو دا به زمونږ در یو بل تر وړاندې ذلیلتوب دی ګوره دا ذلیلتوب هم الله مونږ ته ختم کړ مسلمانه څومره خیر دی په دې کې او مونږ او تاسو د زکات د بعضې خلک تاسو خو د ماشاءالله ورکوئ بعضې خلک هغې پې خېټې اچولي نه یې ورکوئ اوس د زکات یو څو مسایل بعضې زنانه دا وایي چېرې ما څه مثلا 10-12 تولې سونه ده خو دا ما خپلې لور ته ورکړې ده چې یارې دا مې دومره د پلانکۍ لور دومره د پلانکۍ چې یارې زه زکات نه ځان بچه کړم نو دا یاد خو ساتئ که ستا دا لوریانې ماشومانې وي نابالغه وي نو نابالغه کس زکات مال قبضه کوي یعنی دغه زنانه بچی بلوغ ته رسېدلي نو بیا به دې ته خپله سونه چې تا تې کالي جوړ کړي دي هغه به بیا ټوټې کې 2-3 څلور تولې سونه وله چې څو لوریانې دي په هغې تقسیم کا دا نه چې ثابت ستا څه پردي دي او د زکات په ورځو کې ته ځان خلاصې ولې وجه دا ده تا لور ته لا ورکړی نه دي دا خو لا ستا په قبضه کې دي چې ستا په قبضه کې دي هغه لور ستا د دې سونې مالکه لا نه ده نو زکات به خوراکۍ ورکۍ باندې مه جوړوه په تا زکات فرض دی
هلته هغې قبض نه دی کړی نو زکات نه دا سیم زنانه ځان خلاصوي بانې مه جوړوه په شریعت کې دغه بانې به بني اسرائیلو جوړولې کبان به یې نیول الله پاک تی بیزوګان او خنزیران جوړ کړ نو الله دې ونه کړي چې ما اوس ستا خوراکۍ نه یا د سړي نه بیزو او خنزیران جوړ نه شي بانې مه جوړوه لارې مه جوړوه ورکه زکات چې کله دې واده کو دا الف په کور په زلمي باندې د 20 او 15 او 10 سونې پرېښودې ښه خوشحاله وي و چې د زکات ورځې راغلي اوس بانې جوړې اوس هیلې جوړې لا بعضې خلک مې دا مه اورېدلي چې بعضې زنانې خپلې لور ته ورکړي چې دا واړه بچی وایي کله چې د رجب میاشت تېره شي وایي دی ته واپس واړي چې بچی سونه مې واپس راکړه نو وخورکئ خو چې تا ته واپس واخیسته نو خو بیا په تا کال پوره شو کنه تا خو هغې ته همداسې ورکړې وه چې دا واله خو هغې د هغې نه واپس تا واخیسته که ته وایې چې ما ورته وویل دا ستا شوه نو زړه خو دې الله خبردار دی خو الله دې نیسي پرې که نه نو دغسې بني اسرائیل هم کو الله ونیوه څه عجیبه بانې خلک جوړوي دې زکات دې بچ کېدلو نه څوک پیسې داسې یو بل ته ورکړي الله مو دې معاف کړي بله دا چې بعضې خلک وایي جي په بینک کې زما پیسې پرتې دي بینک ته ته زکات ورکوي دا یاد وساته دا زکات دې نه کېږي کېدی شي ستا دا پیسې کېدی شي هغه کس غریب نه وي او مالداره ته بینک والا هغه پیسې ورکړي دویمه دا چې اول حق ستا د ګاونډي دی د رشته دار دی هله به زکات ورکړي د بینکونو والا باندې باور مه کوئ خپلې زکات په خپله ورکوه بله دا چې یو بله مسله چې یو کارخانه ده په هغې کې مشیندرۍ دي نو آیا د دې په مشیندرو باندې زکات دی او که د دې د مال په جوړولو باندې دی نو په کارخانې وي فکټریانې وي د دې په مشیندرو زکات نشته د دې مال په جوړولو زکات چې ته مال دا تیاروي که بعضې مال داسې وي چې راغوښتې وي همداسې سټاک پروت وي خو مالک یې دا دی دا به د هغې نصاب کې زکات به ورکوي د قرض په باره کې زکات اوس یو سړي بل سړي ته قرض ورکړی دی نو آیا په دې صورت کې به چې چا قرض اخیستی هغه به زکات ورکوي او که چا چې ورکړی دی نامالک هغه څوک دی چې چا قرض ورکړی دی نو هغه مالک به زکات ورکوي که مالک یې دا ووایي چې زه یې اوس نه ورکوم ماله چې کله راکړي دا خو ډېر ټایم دی 3 5 شپږ 10 کاله بعد به یې راکوي نو بلکل 10 کاله بعد یې درکړو بیا به د 10 کالو حساب وکړي مثلا 8000 روپۍ وي 15 لکه درسره نقدې وي د 15 لکو زکات هر کال 10 کالو پورې ورکړه 8000 روپۍ دې قرض ورکړی وي نو د 8000 روپو حساب به بیل وکړي د 10 کالو زکات پې وباسه بله دا چې په اډوانس کې د چاله زکات ورکولی شي او که نه اډوانس کې اوس ته زکات څه کال یې ورکوې تا و چې راشه آینده کال ته بل کال له یعنې د 2 کالو په یو ځای ورکه بیا پته نه لګي کله رانه ایر شي کله څه کله څه نو او عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل مفهوم مبارک یې داسې دی چې تاسو په اډوانس کې زکات ورکولی شئ څه کال زکات ورکړي آینده کال په یو ځای هم ورکولی شي د 2 3 10 کالو اډوانس کې زکات ورکولی شي دا جائز دی یو زنانه ده د هغې سره سونه ده د 9 تولو یا 9 تولو نه زیاته ده کمه نه ده نو دې زکات ورکول په خاوند وي که په ښځه نو دغه زکات به خاوند نه ورکوي دا به ښځه ورکوي خاوند باندې هېڅ زور نشته هم وله نه کړه نه ښځې ورکړه او نه خاوند ورکړه ګناهګاره به ښځه وي ولې مالک یې ښځه ده مسائل خو دې کې ډېر دي خو کم یو مسله به یادو
نو مثلا اصل صرف مختصر دا د بیان ک باقي ماشاءالله ډېر خلک پوهېږي په زکات ورکولو هغې ته د مسلو هم پته وي د نورم څه خو اکثر چې سختې مسلې وي هغه د مضاربت وي د شریکوالۍ کاروبار چې وي په هغې کې اکثر د زکات خبره ډېره مختلفه وي څوک څه وایي چې صبر کوو څوک څه وایي څوک څه وایي نو دا ډېر مسایل دي هغه په منبر بیانول نه غواړم ځکه چې هغه ډېر عجیبه مسایل وي نو زه به یو رنګې بیان کوم یو زنانه یو سړی به بل رنګې واوري یا بعضې هلکان دلته ناست دي واړه واړه هغې ذهن ته به بل رنګې ورسېږي نو بیا به سمساره دی که سمساره بیا به وایي چله مولي صاحب ویل چې سمساره حلاله ده نو دې کې پته اوس بیا نه لګي نو هغه مسایل انفرادي خلک د علماو نه تپوس کولی شي یو بله خبره مې کوله ذهن ته مې راغله ما جدلوی که بله ورځ مونږ چېرته روان وو نو په یو رکشه باندې یو ټکی لیکلی وی پهل سلام پھر کلام من جانب سیٹی ټریفک داسې به څه محکمه به وي نو ما هسې زړه کې سوچ کو چې د خلکو ذهن کې به دی چې کني اول به سلام کې بیا به خبرې کې دا جوړې پولس حکم دی دا د چا حکم دی د پولس دا د پولس حکم نه دی هلکه دا نبی علیه السلام فرمایي بدأ الاسلام ابتدا کول په سلام باندې بدأ السلام ابتدا کول په سلام باندې دا به خالی وي د تکبر نه نو پته ولګي د اول سلام کوه بیا کلام کوه دا حکم د ټریفک والا نه دی دا مونږ ته نبي علیه السلام ښودلی وي خو افسوس دا د مونږ دا دین داسې خلکو ته پیش کوو که نه چې لکه دا د دې یو محکمې حکم دی چې دا به مونږ په ځان کې راوړو دا د محکمې حکم نه وي دا د چا حکم د نبي علیه الصلاة وسلام دې په کار ده چې دې لاندې لیکلی و حدیث نو خلقو ته به پته لګېدی الله پاک دې پرې عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړو الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله سم واورې سم وویل یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف یا الله ټولې بیمارۍ مو ختمې کړي یا الله ټول حاجتونه مو د غیبو خزانو نه پوره کړي او یا الله چې څوک بیماران دي یا الله دلته دي څوک زموږ اواز اوري دنیا په کم ګوټ کې دي یا الله ټولو ته کامله شفا عاجله او نصیب کا او یا الله مجاهدینو ناصر و امداد شه یا الله د مجاهدینو ناصر و امداد شه او یا الله دغه یهودو ته یا الله دغه هندوانو ته یا الله هدایت وکړه که هدایت یې نصیب کړي یا الله تباه و برباد یې کړه او یا الله خاص کر زمونږ د بړه چینار کې چې کم ظلم شروع دی یا الله زمونږ په دې حکمرانانو کې عقل پیدا کړه یا الله شعور پکې پیدا کړه یا الله چې کم طرف نه کم خلق ظلم کوي یا الله تا ته معلوم دي یا الله ټولې دنیا ته معلوم دي یا الله ته وله هدایت وکړه یا الله که هدایت یې نه وي یا الله تباه و برباد یې کړه یا الله مسلمانان په دنیا په کم ګوټ کې د کافرو نه د خلقو نه په عذاب دي یا الله خپل امن او سکینه پې نازله کړه یا الله د مسلمانانو مخالفینو ته هدایت وکړه که هدایت یې نه وي یا الله تباه و برباد یې کړه یا الله څوک قرضدار وي قرض نه اخلاص کړه یا الله چا کاروبار نشته حلال ورزق کاروبار یې روان کړه یا الله کاروبار شته یا الله خیر او برکت پکې واچوه یا الله حرمینو شریفینو ته موږ ټول مسلمانان بار بار بوځه یا الله حرمینو شریفینو ته موږ مسلمانان ټول بار بار بوځه او یا الله چې څوک مسلمانان زکات ورکوي لږ ډېر خپلو رشته دارو ته نورو ته ورکوي یا الله د دې په مالونو کې خیر او برکت واچوه یا الله کم مسلمان زما خو دې ګناهګاري نه ورکوي یا الله موږ ته د ورکولو توفیق راکړه یا الله موږ ته د ورکولو د زکات توفیق راکړه یا الله موږ د ګناهونو نه بچ کړه یا الله نبي علیه الصلاة والسلام څومره خیر دعاګانې غوښتي چې موږ یې څه وکړه کم نه عمل غوښتي نو په عمل کې وساته وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله يا ذا الجلال والاکرام